نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم. عزتمند اوریدونکو کتونکو څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې دور کې میډیا او د میډیا تمام شعبې چې په هغې کې یو خبر گردش کوي د مري متعلق چې هلته کوم خلک سیر و تفریح نه راغلي او هلته هغوی سره څه وشو، څه حادثې په هغوی راغلې او کوم هلاکتونه چې وشو. اول خو الله نه دعا کوو چې الله دې هغوی ته جنت الفردوس نصیب کړي او بیا دې الله د هغوی لواحقینو ته صبر جمیل ورکړي. نن چونکې زموږ موضوع ده سیاحت په حوالې سره چې اسلام کې د سیاحت څه مفهوم دی، اسلام کې د سیاحت څه مقصد دی او اسلام نه مخکې امتونو کې د سیاحت څه مفهوم و. چونکې اوله خبره دا ده چې اسلام د راتلو مقصد دا و چې انسان ناقص عقل کې کوم غلط مفاهیم وي هغه تبدیل کی او د هغې په ځای انسان ته اعلی اخلاق او افضل امور وښیي. اسلام نه مخکې سابقه امتونو کې د سیاحت متعلق چې کوم سوچ و هغه دا و چې نفس ته اذیت ورکولو، نفس ستړی کولو، نفس ته تکلیف ورکولو، سزا په طور باندې نفس ستړی کولو، په زور به خپل په نفس باندې سفر کولو. لیکن کله چې اسلام راغی او اسلام د هغوی منفي سوچ هغه یې باطل کو او سیاحت له غټ مقام ورکو او سیاحت عظیم مقاصدو عظیم اغراضو سره وتړو. نن چې کوم اسلام سیاحت له کوم مقام ورکړی دی نو هغې ته چې موږ ګورو یقینا اسلام ډېر غټ مقام سیاحت له ورکړی دی. په هغې کې اوله خبره دا ده چې اسلام سیاحت عبادت سره مربوط کړی دی. مثلا ارکان اسلام کې یو رکن حج چې دی د هغې ادایګۍ لپاره سفر او سیاحت واجب دی. دویم په اسلام په مفهوم کې سیاحت هغه علم او معرفت سره ملاو کړی دی. ابتدا اسلام په دور کې د علم حاصلولو او د علم خورولو لپاره چې کوم عظیم او مضبوطی سیاحتي سفرې شوي وي هغه په تاریخ کې هم موجود دي، په کتابونو کې موجود دي. په هغې کې چې کوم مشهور کتاب دی الرحلة فی طلب الحدیث دا کتاب خطیب البغدادي هغوی لیکلی دی. په هغوی کې هغوی د هغه ائمو احوال لیکلی دي چې کوم ائمو یو حدیث لپاره کوم ملکونو ته اوږدې سفرې کړې وي. دې وجې نه تابعینو د الله تبارک وتعالی د دې آیات متعلق التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. په دې آیات کې السائحون نه مراد چې کوم دی هغه طالب العلم اخیستی دی. په تابعینو کې چې کوم مشهور عالم چې کوم اکرمه هغه د دې نه مراد طالب علم اخیستی دی او دارنګ ابن ماجه او په فتح القدیر کې هم دا شته. اگر چې د دې صحیح چې کوم مراد دی هغه جمهور مفسرین کړی دی او د دې نه جمهور مفسرینو مراد روزهدار اخیستی دی. دریم اسلام په مفهوم کې دریم مقصد چې کوم دی الله تبارک وتعالی دا ځمکه چې پیدا کړې ده انسان په دې کې سفر وکړي او د دې نه عبرت او واعظ او نصیحت حاصل کړي. لکه څنګه چې په قرآن کې ځای په ځای الله فرمایي قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین چې تاسو په ځمکه وګرځئ او وګورئ چې د تکذیب کوونکو څه انجام شو. دې وجې نه مشهور مفسر علامه قاسمي
لیکلی دي چې دې نه هغه خلق مراد دی چې هغه په علاقو کې ګرځي، هغه په دنیا کې ګرځي، هغه په کورونو کې ګرځي او هغوی هلته اثرات ګوري او د هغې نه هغوی عبرت او وعظ اخلي او فایدې ترې نه اخلي. څلورم چې د اسلام سیاحت متعلق چې کوم مقصد دی هغه مقصد ډیر عظیم مقصد دی چې هغې ته دعوت الله وي، یعنی تبلیغ د هغې، او دا یو عظیم مقصد دی چې الله تبارک وتعالی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل کړی او دارنګې تمام انبیاء کرامو، صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل کړی او دارنګې رسول الله صلی الله علیه و وسلم او صحابه کرامو پوره په دنیا خواره وو او خلقو ته د کلمه حق دعوت ورکړی او خلقو ته د نیکۍ او د خیر دعوت ورکړی. نو دا یو عظیم دعوت دی. الله تبارک وتعالی دی د عظیم مقصد چې کوم دی دا په سیاحت کې د خدای پاک راولي. پنځمه خبره دا ده چې اسلام کې د سیاحت نه مقصد ادارې چې الله چې انسان په دنیا کې وګرځي او الله تعالی په مخلوقاتو کې هغه تدبر غور او فکر وکړي او د دنیا خستوالي نه ښه تفریح حاصل کړي او خپل ایمان چې کوم دی هغه مضبوط کړي او الله تعالی په وحدانیت باندې ایمان مضبوط کړي. څنګه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدیر. چې په ځمکه باندې وګوري الله تبارک وتعالی څنګه دا پیدا کړي دي او د الله قدرت چې کوم دی دې سره ظاهریږي. نو اسلام چې کوم دی هغه د سیاحت اجازت ورکوي، لیکن دې لپاره اسلام هم اصول او ضوابط ذکر کړي دي. پس سیاحتي په کومه طریقه لیکن د اسلام د اصول او ضوابط کې دني هغه که پاکستان کې که هغه د بار ملکونو کې که هر ځای کې، لیکن د شریعت چې کوم احکام دي هغې مناسب هغه سیاحت وشي. که د شریعت احکامو باندې عمل وشي نو یقینا دا سیاحت چې کوم دی دا منظم کیږي به ورسره او شریعت احکام هغه دومره رهنمایي کوي چې حد نه پکې تجاوز هم نشي او سیاحت صحیح طریقې سره خپل مقاصدو ته ورسي او دا سیاحت معاشرې لپاره د ضرر او نقصان سبب ونه ګرځي. دې وجې نه په سیاحت کې د الله تبارک وتعالی چې کوم احکام دي او د شریعت چې کوم اصول ضوابط دي د هغې خیال ساتل پکار دي. نن په پاکستان کې کوم ځایونو ته خلق په سیاحت لپاره ځي، که هغه مطلب غرونو طرف ته ځي یا پارکونو ته ځي یا سمندرو ته ځي یا نهرونو خوړونو ته ځي یا خصوصا دغه ته ځي لکه درګاګانې چې دې ته ځي، مزارونو ته ځي، نو دې کې د الله تعالی چې کوم احکام دي د هغې خیال وساتي. نن چې کوم خلق دربارونو ته ځي، مزارونو ته په سیاحت لپاره ځي، هلته چې کوم کفریه او شرکیات هلته کېږي، بدعات کېږي، د هغې نه ځان وساتي. چونکې مزارات او دربارونو کې نن سبا چې کوم لانجې شروع دي یقینا هغې سره عقاید خرابېږي او هغې سره شرک پیدا کېږي، بدعت پیدا کېږي. نو دې کې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. نن د خلقو دا یو ضمیر جوړ شوی دی چې څه مسله جوړیږي هغوی خامخ مزاراتو ته ځي او هلته خپلې مسلې حل کولو لپاره خامخ هغوی حاضري ورکړي. دارنګې که په چا باندې پیریان راشي نو د هغوی هم دا یو سوچ جوړ شوی دی چې مزار ته بوځئ هلته به دا مریض ټیک شي، حالانکې دا خبره 100% غلطه ده. په دې باندې ما هم یو ویډیو د زما هغه تیاره ده، د هغې انتظار کوئ چې مزاراتو لپاره مریضان بوتلل څنګه دي او دارنګې نن سبا زنانو چې کومې دعوی کړي چې موږ سره خاپیري دي او هغه خاپیرو په ذریعه موږ خلقو علاج کو او خلق چې کوم معقلات وي او تعویذونو په باندې خلق دوکه کوي. دې لپاره یو نوې بهترینه ویډیو تیاره ده، انشاءالله د هغې انتظار کوئ، هغه به راځي. ورپسې چې مسلمان له بار ملک ته تلل سفر لپاره سیاحت لپاره دا څنګه دي. که مسلمان بار ملک ته ځي، که هغه علاج په غرض سره ځي یا دغه په غرض سره ځي، تعلیم په غرض سره ځي، نو هغه لپاره
د یو څو خبرو خیال ساتل دي، ځکه چې بعض قومونه زمونږ دین باندې عمل نه کوي او بعض قومونه زمونږ د دین اسلام چې کوم دی هغه نه مني، او دارنګې هغوی سره زمونږ میل جوړ سره زمونږ په اخلاقو کې هم فرق راتلی شي، او دارنګې هغوی سره یو ځای اوسېدو کې زمونږ عقاید هم خرابېدی شي. اوس کې انسان خبر ملتزي سیاحت لپاره نو هغه له دا هم څه شرایط دي چې هغه خپل شاعر چې کوم دی هغه محفوظه کړي او خپل دین دی په هغې باندې عمل وکړي او د هغوی نه ځان نه متاثره کوي. او دارنګې شریعت چې کوم دی هغه ځایونو نه منع کړي چې په کوم ځایونو کې فساد وي، مثلا پارکونه شو او دارنګې دغه شو سمندرې شوې او دریابونه شو، نهرونه شو چې هلته تاسو وګورئ چې کوم شراب نوشي شروع، کوم خرافات شروع، کوم فحش کارونه شروع او دارنګې نارینه او د ښځو یو بل سره یو اختلاط شروع دی، که سمندر دی که زنانه پکې لامبي او هغه قسم لباس اچولی چې هغه لباس د وجې پوره هغه ماحول خراب شي، او بعض ښه خاندانونه چې هغوی تلي چکر لپاره لیکن هغه خلقو ته چې وګوري کوم بې پردګۍ والا خلق نو هغوی په وجه دا هم خراب شي. او بیا چې کوم دی بعض داسې دي چې بغیر د محرم نه هغه سفرې کوي، مثلا د یونیورسټیو او د کالجو او د سکولونو چې کوم ټریپونه راځي په هغې کې تاسو وګورئ تمامې په ټولو ګاډو کې هغه جینکۍ هغوی سره محرم نه، بیا 15 ورځې 6 ورځې چې کوم دی هغوی یوازې په هغه هوټلو کې پاتې کېږي، یوازې په هغه علاقو کې ګرځي. د دې ډېر غټ نقصان دی. دې وجې نه بغیر د محرم سفر کول دا خو جایز نه دي، حالانکه علماو دا هم ویلي دي چې بغیر د محرم ښځه زنانه چې کوم ده هغه حج عمره نشي کولی. نو دا د دې چې کوم د ډېر زیات خیال ساتله پکار دي، او الله تعالی دې زمونږ هر قسم خرافاتو نه، هر قسم بې حیایي نه او فحش کارونو نه